د ذبح د پاره شرعي طریقه چې دا علما وای هغه دا ده چې یوه د سا مری وي یوه د خوراک مری وي او دوه د وینې رګونې ودجان ورته وایي یوه د سا مری یوه د خوراک مری دا دوه غټې مری وي او دوه رګونه د وینې نو پکار دا ده چې دا څلور واړه کټ شي هله به ذبح صحیح کیږي علما وایي که د ساده مری او د خوراک مری کټ شي او د ودجان کې یو رګ کټ شي نو قرباني صحیح شوله خو پکار دا ده چې دې ته خیال کوو دغه دوه مری او دا دوه د وینې رګونه چې دا کټ شي علما وایي بیا په څاروي باندې اسې چوړکی راښکل او هغه دن د مغز ته رسول او سر ته کټ کول دا مکروه دي چې دا رګونه کټ شول بس ذبح وشوله خپله به بیا د دینه وینه بهیږي او علما وایي چې کم کس علاله کوي بس هغه چې چوړکی راکاږي بسم الله الله اکبر په نوم د الله چې الله ډیر لوی دی باس دقه دې ووایي او څاروی دې حلال کی دا دوه مری او دوه رګونه چې کټ کي نو د څاروي حلاله وشوله او کو نورې ورسره ویې که نه وی بعضې وخت کې هغې وی ټول وایې هله به حلاله ټیک کېږي نه که نورې ورسره ویې که نه وی خو چې کم تن حلاله کوي نو دا به وایي علما وایي که یېر شول تېنه نو حلاله شوې ده که په یېره د سړي نه د الله نوم پاتې شي د ذبح په ټیم کې نو قرباني شوې ده څه مسله پکې نشته دی بل علما وایي مستحبه خبره دا ده چې قرباني دې د ورځې حلاله شي ځکه ټیم یې ګورئ دا 3 ورځې او 2 شپې راځي نه دا 2 پکې شپې هم په منځ کې راځي د شپې هم قرباني که چا وکړه نو جایز دي خو علما وایي مستحبه دا ده چې قرباني چې دی کوي حلالۍ نو مستحبه دا ده چې قرباني دې دی د ورځې حلاله کړي که د شپې چا قرباني حلاله کړله نو علما وایي جایز دي خو سره د کراهت نه کراهت پکې راځي چې کله قرباني د شپې حلاله شي بل علما کرام وایي د قربانۍ دپاره خو 3 ورځې دي نو چې کله په اوله ورځ باندې د څه وجې د وجې نه مثال کې طور پر اول ورځ باندې څه عذر راغی چې د اختر منځ لیټ شو د اختر منځ لیټ شو په څه وجه باندې یا باران ډیر وریږي یا بل څه عذر راغی نو چې کومو کلو باندې او ښارونو باندې د اختر منځ دی نو هغې خو مخکې قرباني نشي حلالولی نه که د اختر منځ لیټ شو په څه وجه نو علما وایي چې کله زوال وشي د ماسپخین وخت داخل شي نو باس بیا قرباني کول جایز شي که د اختر منځ شوی او که نه شوی ځکه د اختر منځ ټیم خو د زواله پورې دی چې هغه ختم شو نو باس په اپله باندې اوسه کو قرباني یو سړی کوي نو هغه بیا کولی شي چې کله د اختر منځ په څه وجه باندې ونشو چې کله څاروی حلال کی علما کرام وایي مستحبه خبره دا ده چې دې دا غوښه چې ده د قربانۍ دا د 3 حصو کې تقسیم کی اوله حصه دې د غوښې د ځان دپاره کی دویمه دې د فقراو دپاره کی او درېمه دې د رشته دارانو دوستانو له ورکي د قربانۍ څاروي کې ګورې دا خبره جائز ده علما وایي دوستانو له او رشته دارانو له د هدیې په طور هم لیږلی شي تحفه ځکه د دې حکم چې دی دا د زکات نه دی چې زکات دی نو د دې نه دوستانو له او رشته دارانو له تحفې او تحایفو کې لیږلی شي نو یوه حصه د ځان دپاره د خپل اهل و عیال دپاره او دویمه حصه چې ده هغه د غرباو دپاره او دریمه حصه چې ده هغه د رشته دارانو دپاره او د دوستانو دپاره
خو علما وایي که کور کې بندیان سیوی ټوله غوښه ځان له خوري نو جایز دي، هېڅ قباحت پکې نشته دی. او که دا ټوله صدقه کړله نو علما وایي دا ډېره غوره ده چې ټول په ټوله غوښه یو سړی چې دی هغه صدقه کړي. بل علما وایي د قربانۍ د غوښې نه یو سړی د ذخیرې په توګه ځان له غوښه ایساروي نو علما وایي چې دا بالکل جایز دي، کېښودلی شي. او دې ورځو ته هم ایام تشریق ځکه وایي تشریق د شرق نه دی، دی به په نور باندې غوښې وچولې او هغه به یې د ځان دپاره ذخیره کولې. نو علما وایي که یو سړی دا غوښه چې ده هغه د ځان دپاره ذخیره کوي د خپلو بچو دپاره نو دې کې څه قباحت نشته دی او دا جایز دی. خو علما وایي که د یو سړي قرباني هغه نظر وي، د منلی وي په ځان چې زه به قرباني کومه، نو د نظر قربانۍ دپاره بیا حکم دا دی چې په خپله به د هغې نه هېڅ خوراک نه کوي او هغه به ټوله فقراو له ورکوي، غریبانانو باندې به هغه صدقه کوي په فقراو او مساکینو باندې. هر چې د قربانۍ سرمنده علما وایي که دا یو سړی د ځان دپاره په خپل استعمال کې راولي نو بالکل یې راوستلی شي، دا جایز دی. یا یو مالدار سړي ته تا په تحفه کې ورکړله نو ورته د قربانۍ سرمن مالدار سړي ته په تحفه کې ورکولی شي، دا جایز دی. خپل استعمال کې هم د قربانۍ سرمن راوستلی شي. علما وایي چې کله د خرڅ کړله د قربانۍ سرمن بیا حکم بدل شو، نه قیمت په خپل استعمال کې راوستلی شي نه مالدار سړي ته ورکولی شي، دا به بیا غرباو ته ورکوي. او علما وایي چې کم سړی یو سړی د قربانۍ دپاره یو قصابي راولي د علالې دپاره د څاروي د ټک ټوک کولو دپاره نو علما وایي چې هغه له به د قربانۍ د غوښې نه په اجرت کې نه ورکوي، نه به وله سرمن په اجرت کې ورکوي، هغه له به جدا پیسې ورکړي اجرت مزدوري. هسې که بیا احسان د قربانۍ د غوښې کوي نو خیر